عبدالمنان دی. ولي صاحب دا راته ووایه کوم کاندیډیټ په زه پخپله د کم چالي څخه کاندیډیټ یم، ولاړ یم واټ 3. ستاسو په علاقه کې دا وخت کوم مسایل زموږ په علاقه کې د سابقه کوم صوبایي وزیر دغه صوبایي اسمبلي وزیر سو د هغه څه موږ نا امیده سو. د جول محمد صاحب څخه بیا بیخي نا امیده یو، لیکن د خپله حده در خپله کوره پورې نالۍ لیټونه لګېږي. په تمام وارډ نمبر 40 کې د کوم علاقه چې د جول محمد صاحب د یو کار نه دی سوی، څوک به په تصدیق نه راوسی، لیکن د ده فنډ په برشور کې استعمالیږي. که تاسې معلومې پر میډیا به ته هم کتلي چې زموږ د غریب او لاچاره پښتون آباد د غریبانو حق په برشور کې استعمالېدی، او دا کاندیډیټ دی زموږ د پښتون آباد او فنډ یې په برشور کې استعمالېدی. قطعا دا به څوک نه کړي راثابته، دا پر میډیا سره ولاړ یو چې جول محمد صاحب د یو یتیم آواز د یو غریب آواز واورېدي. پاته دغه سپایان چې دي، سپایان د ده در کوره پورې محدود دي، بیا به څوک ماته نه کړي راثابته چې فلانۍ ګلۍ کې سپایه جول محمد صاحب کړې ده، فلانۍ کړې ده. لیکن داسې دی چې کله دغه بلیتین خبات ورکاو دی، دا د ده کار دی. لیکن د ده خلک لګیا دي، صفایي والا د ده سره کنیټ دی چې موږ ورته وایو به یې فلانۍ ګلۍ صفایي وکړه، وایي جول محمد صاحب خلک درست دي. ما دا سوال پر کړی دغه جول محمد کار نه دی، لیکن هغه د ده در کنیډیټ لاندې کار کوي. عاجز صاحب موږ به یو شی نه دی لیدلی، موږ بجلي نه لرو، ګیس نه لرو، مریضان لرو. په علاقه کې زموږ 24 غنټې کې زموږ 4 غنټې بجلي ده، ګیس مې په 24 غنټې کې 2 غنټې دی. ګس په دې علاقه کې ګیس نشته او بلان روان دي. زموږ ایم پی هېڅ کار نه دی کړی، لیکن د قومي اسمبلي جمال صاحب چې دي هغه بیا در ده د اهله دی، قطعا یو کار یې نه دی کړی. موږ پښتون آباد د 20 ساله څخه خوار و زار روان دی. موږ دا کوشش کوو چې الله تعالی موږ علماو ته پر دا علاقه باندې کاندیډان کامیابه کړي، د ابدیاتي څخه به کام اخلو انشاءالله که د رب رضا وي.